الرحمن الرحيم باب بيان نقصان الكبار في الصلوات وبيان التشريك بعليه وبالله تعالى كل نعمة وشكر باب بيان نقصان الإيمان نقصان الإيمان كراتيشي ونقصان الطاعات الطاعات تبيه إيمان کے نقصان ہے اور باب دے تو بیان دے اطلاق لفظ کفر کی بغیر کفر بالله تعالی الذين ما سواهم اطلاق لفظ کفر کی کفر دے نعمت کفران دے نعمت دے کفر ملے یا کفر کے حقوق جو سڑے دے کا حقوق اے مالے حقوق نہ ادا کی غیبان کے خلاف کفر سے جو سڑے تو پہ نعمت کی اللہ انسان باندې نعمتونه انسان شکر نو بس دې نعمتونو قدر دانی نه کوي نو دې باندې خلاف د کفر انتظار کیږي او قال حدثنا محمد بن قال أخبرنا البيت عن اتفاقنا في الله دينارنا عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النبي صلى الله عليه وسلم سورة نصيحته وتوجه يا معشر النساء اي جماعة الرسول معشر هذا جماعة تبيني الذي يشوف اليوم بل تمامين يكون سوء الفقه تأغيطون بروغرام سرنيوي يتبيني معشر ومعنى ذلك الأركان كي تخلق قانون كي طول مشترك لكن يوم معشر ذكر الكريم کوئی عادت ناس دولا قبل يتريد يوم جمعات انبياء عليه السلام دائم قدام معشر جنيات فيريان ذكر قدام معشر خذوك قدام معشر ذات جمعات ذكرين البروغرام طول يوم جبل معشر نبي السلام فرمایا معشر النساء اے جماعت دغلو تصدقنا صدقه کوي خیراتونه کوي دین باندې کې خیرات کول په ګناه کې دا یا د ګناه کې او د اوی مستقبلي وستلو کې دا ډېر اثر دی دې باندې دا تبعه ولا صدقو باندې ګناهونه دا معافي تصدقنا صدقه کوي او اکثر نه استغفار ډېر زیات استغفار وي استغفر الله حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه لمن وشاهد اجازه دار چې پرد د قیامت کې د هغه په عمل نامه کې استغفار وي شي استغفر الله ربي بكل داړي کې شي یا استغفار شي نبی صلی الله علیه وسلم استغفر الله علیه فإني ذما رأيت كنا ما ولد داخل أكثر أهل النار زيادة جاد جهنميان أهل النار كم يقولون دير زيادة كده أخذ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې داخله دي چې د جهنم کې دی یا نبی صلی الله علیه وسلم د معراج شپه باندې یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلات کسوف کول او هغه د کې نبی صلی الله علیه وسلم د ابو کو جهنم ورته کو دي حدیث کې ورته بیان راځي پیغمبر علیہ السلام اصل داخله دي چې جهنم کې دی زیات فقالت امرأة بني وخذي رأيت كن أكثر أهل النار أكثر دام نصب بنابر مفعول يا بنابر حال أكثر غير زياد وسويدا بدل رأيت كن أغمر جل من هون أو أكثر فينا بدل فقالت امرأة يوكذي بلي منهن الذي يخرجنا جذلة عقل من دخل جذلة خير الله تعقل وخيار خزوان نو خذي دا ویل جزاله عقل ته ویل کیږي مخيره خطوه هغه تاسو دا جزالت افهام ته ویل کیږي سکینت آرام ته ویل کیږي عقل ته ویل کیږي دا مخيره خطوه نبی صلی الله علیه وسلم په وجه سره دا جهنم ته ورته ویل کیږي دا موږ ورته جهنم ته وما لنا ما حدث لنا سبب مخکره زمون دغه هغه جهان ته ورغلی څه سبب دې څه وجه ده چې موږ جهان
قال پیغمبر اسلام ویلي تکسر نلانا یو لعنت ډیر وې تاسو لعنت وې چې ماشوم ته پیالم چپکی لعنتی شي بدل سمو برباد داش لعنت ډیر یو او بل وخت ورن العشيره او تاسو په خاند چا کوي د عشیر کوي عشیر دا په اصل کې معاشر کې ویل کېږي مطلقاً چې یو سړی د بل چا سره اوسېږي دلته قرآن کې نه زوج دی تاسو قرآن د زوج کوي ځکه زوج خاوند تمام ورځ کلي کوتر ته ویلي ګرځي همدان نه مزدوري کوي یا رکي چې شپې راشي هغې نه بعد د یو سل دوه سوه خبرې ستاسو د لاسه اوري او چېرته ناوخته راغلی او سست ګرځي او بېکاره سړی او دا به نن ترکاري نه وه موړنو کور نه خبر نه وي ځان نه خبر نه وي او خرڅ ته کوي او دا کس ته کوي او بهر دا خبرې بیا دا زوج د کفران د زوج کوي د هغې کار سره قدر نه کوي احترام دا نه کوي بیا پیغمبر اسلام ما رأیت من ناقصات عقل و دین ما ندی لیدلی د ناقصات د عقل او د دین نه چې هغه نقصان په عقل کې وي او نقصان په دین کې وي اغلبا ډېر زیات غالب دي لبن خاوندان د عقل خالص د پاره من کل لدینا خلصان سنا لب عقل کې ویل کی مراد له کمال عقل چاته چې کمال عقل ورکړل شوی هغه کې چې وینم تاسو په عقل کې نقصان نه وي چې تاسو په دین کې نقصان نه نبی رسول الله فرمایي یعنی خالص عقل والا باندې کان زیات غالب عقل والا باندې چې هغه نقصان یې دین په باندې راغلی دی او نقصان د عقل ته هم راغلی نو دا خبره پیغمبر حالت دې خدای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نقصان عقل و دین دا عقل نقصان زموږ د دین نقصان زموږ سره د قرآن بیان کا پیغمبر علیه السلام فرمایي ما نقصان عقل نقصان عقل فشهادة امرأة تعدل شهادة رجل شهادت دو خلو دا برابر دی شهادت یو سړي سره دا نقصان علامه د نقصان عقل نه دغه خود کې زیان یې وي گواهان دوه دي یو نه خبره یې رشي اول ورته کوي یادېږي چې دوه گواهان په پلانې مسله او خبر راځي یو بل یاد هذا نقصان العقل ودا نقصان العقل ده وتنقص الليالي او درجه سوشي ما تصلي او دې منته ما تصلي تاسو منته درجه روي وتنقص تاسو درجه روي الليالي شپې ما تصلي تاسو منته وتفطرنا تاسو روزي خوري په رمضان په رمضان کې رمضان میاشوي او تاسو روزي دا پکې خوري ما مون شپې او ورځې مخه ذکر تاسو مونږ کوي په سبب د خیر د وجنا او تفطروا تاسو روزي خوري د ورځې د رمضان نه په سبب د خیر د وجنا فهذا نقصان دین دا نقصان د دین تاسو عقل کې نقصان دي او تاسو د دین کې نقصان دي او سره د نقصان نه لعنت هم وي او بل د خپل د خاوندانو په قرآن کوي هغه شکر نه ادا کوي او قرآن کې باندې او دا څه یو د درمانه بلدش او په دې کې منګاون کو سره امر چې څه کوله یا نو په خرڅ کې مخاطب نه بعد یا پیسې راوړي مخه راځي ا سره یو څه څنګه نو ماشاء الله یو بلاده هغه یو ځل پیسې راوړي هغه وخت سره 5 روپۍ کې کانه نو اصل یو څه د 5 روپۍ کې لګي ولا څنګه کې نشته هغه یو څه دې باندې نصار باندې راځي یو شو یې هغه تر څړي یو ونه کړي دا سیمن دی ونه دکاندار سوال وړي ورته چې پیسې راکړه په شراوان څه وړي نصار سلطان کې ماته پیسې کړو په شاپه سره کړي چې څه کوله د جمعه امام دی تاسو تیر روان مونږ یو پاو چار څه چلنه جمعه کې څه شاته موره تاسو او پنځمه کوم وړو نه دا راځي او تاسو چاته ولې مونږ ته مونږ نه سره خبره دې نو خبره دا
دا نقصان د چاره کفران د عشیر د خاوندان د کفران کې دا غي قدر د نعمت نه کې څومره نعمتونه کوي څومره ضرورت د خدای ټول سره کوي بیا د دې حدیث نه یو دا معلومه یو مسله معلومه شوه چې نبی رسول الله خود کې دواړه صدقې د تاسو صدقې کوي صدقې نه معنا دا ده نبی رسول الله کوي چې دې یک اعمال کوي نیکی کوي نیکی او استغفر الله دې نیکی استغفر الله نه ما سوا ټول طاعات ډېر کوي معنا دا ده طاعات ډېر کوي تاسو د دې نقصان دی چې هغه نقصان په اعمال او عبادت او طاعات باندې تاسو کوي دویم ان الحسنات یذهبن السیئات دینه معلومه کې سره نیکی دې نیکی د وجه الله تعالی غوړونه معافي ان الحسنات یذهبن السیئات معنا نیکی کوي تاسو نیکی کوي دا وړه پټي وړه غوړونه دا الله پاک د حسنات وجه معافي دویم مسله دینه معلومه چې قرآن د عشیر او د هغې احسان هېرول د خاوندانو نافرماني کول دا د ګناهونو کبیره دا د کبیره ګناهونه ولې ځکه نبي علیه السلام وایي چې تاسو اکثر ما په جهنم کې ولیدئ سړی چې جهنم ته داخلېږي د ګناهونو کبیره ورته داخلېږي معلومېږي قرآن د عشیر دا علامه د ګناه کبیره دا لویه دا به د تاریخ قرآن وروسته چې ګناه کبیره چاته وي صغیره چاته وي د صغیره څه علامات د ګناه کبیره څه نښې څه علامات دي دا درته راځي خو دومره چې دا په ګناهونو کبیره وشي او همدارنګه د دې حدیث نه معلومه شوه خو ته نبي صلی الله علیه وسلم تاسو لعنت جوړ لعنت ویل لعنت دا یو عظیم او سخت دی تاسو لعنت دا باندې د دې نه دا نه معلومیږي چې دا د معاصیو نه سخت ګناه ده خدا معلومیږي نه چې دا د کبیره ونه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم من الله لعنت تاسو دی او کدا ګناهونه کبیره نشي دا لعنت وایي دا څه خو چې صغیره ګناه باندې سره اصرار کوي همیشه کې باندې کبیره دي په معنا دا ده چې کوم وړه ګناه دي همیشه کوي دي په همیشه د پاره کې چې اصرار په صغیره باندې چې کبیره دي جوړيږي نبی رسول الله مخکې تاسو ته لعنت مو وي د دې نه دوی ګناه درځي او لعنت نبی رسول الله په حدیث کې د دې وعید ذکر لعن المؤمن كقتل مسلمان باندې لعنت ویل داخله کوم مسلمان وجه نو لعنت کول هم حرام دي ځکه لعنت پر معنا شرل دی د الله د رحمت دوه دې د الله د رحمت نه چې په چا لعنت وي چې د الله د رحمت نه لري د الله د رحمت نه لري د الله د رحمت نه لري ته دې لږ شي د الله تعالی مستحات ایمان دا د الله رحمت نه لري کني دې ته یقینا دا معلومه نه ده لهذا په مسلمان باندې لعنت ویل بعینه قطعا دا جائز بلکې لعنت ویل په مسلمان کې په کافر مجاز نه شرعي په دې باندې موجود دي کافر باندې مور مگر هغه کافر چې کفر باندې ملش یا هغه کافر چې په کفر باندې ستانه دی چې تدې چې په کفر باندې ستانه وي ابو جهل دلته وایي نمرود فرعون دلته وایي لعنت جائز دي یقینا په کفر ملش شیطان باندې لعنت وایي ولې کدا یقینا په کفر باندې او کله لعنت په وسط باندې وي دا حرام نه دی حرام نه دی شاکه یو صفت موجود دی او هغه صفت باندې ته لعنت حدیثو کې په دې باندې لعنت ویل شوی دی لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم لعنت ویل شوی هغه څه هغه بل چاته چې ما ته ځان کول وګورئ او کوم څه شي لګي یا هغه سره چې خان دی یا هغه څه چې بل څه ورته خار دی دې باندې لعنت ویل شوی ورته په صفت باندې دا جایز ربا سود والا دا هیڅ خصوصن کې د سود لیکون کې اورا موکل دې ټول باندې لعنت ویل شوی فاسقین او ظالمان او کافرانو باندې لعنت وسط باندې ویل شوی دا ول
ذکر قرآن کریم احادیث مبارکو کې لعنت الله لعنت غوښتل باندې لعنت غوښتل باندې ویل شي دا ویل شي معنا یو سړی ته مو یا پتا دي لعنت وی اگر هغه دروغ وایي خود څه باندې یا پتا دي لعنت یو سړی ظلم کړي څه باندې یا پتا دي لعنت لعنت غوښتل باندې ویل شي لعنت الله على الكاذبين لعنت الله على الظالمين دا څه غوښتل باندې لعنت دا مشخص یو کار باندې لعنت چا باندې شي یو سړی نسبت د خپل اسلام نه ماسوا چا د هغه باندې لعنت دا ویل شي یا یو سړی په اسلام کې داسې یو نوی کار پیدا کوي چې د هغې اصل او بنیاد چېرته موجود نه وي چې دې ته مبتدع وي په دې باندې لعنت ویل شوی خو مشخص چاته به لعنت نه وي او بل د حدیث نه معلومېږي چې اسلام د کفر بغیر د کفر بالله نه هغې باندې اسلام د کفر شوی لکه کفر د حشیر وګوره تاسو ولې پیغمبر علیه السلام وصیت د کفران د حشیر د خاوندانو د هغې کفر کوي تا نو دې ته ویل شوی یا کفران د چا د حشیر یا د احسان یا د نعمت یا د حق چې یو سړی د دې حقوق د مخلوق لحاظ نه ساتي هغې باندې د کفر اطلاق شوی دی یو ښځه هغه د خاوند نافرماني کې هغې باندې د کفر اطلاق شوی دی یو سړی کفران د نعمت کې په هغې باندې د کفر اطلاق دا شوی بل د حدیث نه معلومه شوه چې په ایمان کې د طاعاتو ثمراتو د وجه نه زیادت نقصان راغلی شي نبي علیه السلام تاسو ایمان ناقص دی ولې تاسو په عقل کې نقصان په دین کې نقصان د ایمان نه ناقص دی د چا چې طاعات ډېر وي ایمان دې کامل وي او د ډېر وي چې چا چې طاعات کم وي نو ایمان دې هغه کم وي دلته د حدیث نه معلومه شوه چې بادشاه حاکم هغه به خلکو ته وعظ او نصیحت کوي څوک حاکم دی بادشاه دی وزیر دی هغه خلکو ته وعظ نصیحت کوي نبي علیه السلام خود ته وعظ نصیحت کوي د دې خلکو د دې خپل رعایت د هغې به لحاظ ساتي مخالفات یې ورباندې کوي چې سود مه کوئ شراب مه څښئ ناروا مه کوئ دا خپل خلک ماتح چې کوي دعاتو طرف ته ورتېږي شامه نیکي کوي لمونځونه کوي زکات ورکوي رسونه کوي د بدوي نه به منې کوي نیکۍ دې به راکاږي دا د حاکم دا د ولي دا د مسلمان بادشاه هغې کار لکه نبي علیه السلام دعوت بل دا مسله معلومه شوه چې تابع ته یو مسله پېښه شي نو مرفوع ته به رجوع کوي متعلم ته مسله پېښه شي عالم ته به رجوع کوي د ښځې پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو ښه زموږ نقصان د عقل څه دی زموږ نقصان د دین دا څه دی او دا نقصان څنګه موجود دی پیغمبر اسلام د هغې جواب نبي علیه السلام د هغې جواب راوکړي وما نقصان العقل نبي علیه السلام وایي چې دوه ښځو شهادت یو سړي مقابل قرآن کریم کې ولا تبين ان تدل احداهما وتذكر احداهما قرآن د دې ضرب کم یا د کمی خبره په نظر یې یوونه یې بل ورته یا بل مسله دا پیغمبر اسلام ستاسو عقل دار مستان ده په دې عقل په خلاف دی چې د عقل دې په کوم دی سو کوئی د عقل امدق علم دی سو بینا بعض علوم ضروریه دا عقل سو بیا عقل خود الله یو قوت انسان کې پیدا کړي چې دا د معلوماتو کې د هغې په حقایقو تمیز راوستلی شي چې کوم معلومات دي نو په هغې کې تمیز راوستلی شي دا تمیز چې راځي دا په دې عقل باندې او سو بینا دا علم چې انسان ته الله ورکړی امدق عقل او سو بینا بعض علوم ضروریه دا عقل دا عقل دې چې دا به د فریش په دې کې مشکلات دي متکلمین دا وایي چې دا عقل دا په دې سره کې بعض علماء وایي نه دا په دې سره کې متکلمین دې قایل دي چې دا عقل دا په دې کې او متکلمین نه ما سوا نور علماء وایي دا عقل دا په سره کې نه دی په لاس راس کې ولې ځکه چې راس هغې ته ضربه ورسېږي انسان عقل کې خلل لازم معلومېږي دا په نبی علیه السلام وی تاسو نقصان د دین دا منځونه روزي په حالت د خیر کې تاسو نه کوئ حالت د خیر کې نه کوئ اوس مشکل څه کې دا دی چې نبی علیه السلام د خیر په دوران کې نه مونږ کوو نه روزي
ظاهر خدا چې د حیض په دوران کې دا د الله طرف نه الله په دې باندې یو بیماری مقرر کړې چې بیماری مقرر کړې ده د نقصان په دین کې وجه ده چې نقصان په دین کې نشي نو باید دا چې د خود ته هم په حیض حالت کې موږ نه کوي نو باید دې پوره اجر او وینه پوره اجر دا ملي شي ځکه بعضې مواضعو کې چې یو سړی طاعات نه کوي الله وجه اجر او ثواب دا وایي نو دې نه معلومېږي چې عبادات ډېر وي طاعات ډېر وي ایمان به ډېر وي چې عبادات طاعات کم وي ایمان به کم وي نو د ښځو باید ایمان کم نه وي اوس کله یو سړی نقصان راولي طاعات نه کوي اعمال نه کوي روژه نه نیسي لمونځ نه کوي خو دا ګناهګاري لکه یو سړی لمونځ کوي روژه کوي طاعات نه کوي واجب دي بلا عذر سړی پرېږدي ګناهګار دی ګناه کبیره خو کله کله سړی طاعات نه کوي پرېږدي لمونځ نه کوي روژه نه نیسي لیکن دا ګناهګاري نه لکه یو سړی جمعې لمونځ نه کوي د عذر د وجې نو سړی ګناهګار نه دی که عذر د وجې نه په دې باندې واجب نه دی معذور دی نو که دې جمعې پرېښودو وختي لمونځ وکړي ماسپښین دا سړی ګناهګاري نه کله یو سړی اعمال عبادات نه کوي د دې وجې نه چې دا مکلف وي په دې باندې مکلف دی او شریعت ورته وایي مې کوئ اجازت نه ورکوي قدرت هم لري کولی شي مکلف دی شریعت یې مې کوه حایضه ښځه لمونځ نه کوي حایضه ښځه روژه نه نیسي هغه کولی شي او په دې باندې مکلف هم ده او شریعت ورته وایي چې مه کوه چې شریعت ورته وایي چې مه کوه او بیا نه کوي دا خو د شریعت د وجې نه کوي نو نقصان پکې ولې راغلی نو بیا چې دې ته اجر ملاوي نه دی دې وجې نه همدغه سوال چې معذور ته ثواب دا ملوي چې کوم کسان معذور دي هغې ته ایا ثواب په پیل لمونځ باندې په زمانې د حیض دا ملاوي که نه ملاوي نو په هغې چې دې ته ثواب ملاو شي وګوره یو سړی بیمار دی یو سړی مسافر بیمار دی عبادت لمونځونه کوله نفلونه کوله تهجد یې کوله دې عادت او اوس تهجد نشي کولی نفلونه نشي کولی لمونځونه نشي کولی د بیمار په ثواب ملاوي که نه ملاوي ملاوي یو سړی مسافر دی کور کې دی هغه اوابین کوي اشراق کوي صلات ضحا کوي تهجد کوي لمونځونه کوي خو سفر سره چې سفر سره خو یو شی نه الله شابه شیخ ازل ورکاو الله صوفي ګاډه تا ته ولاړه ته خپل فرض نه شي کولای نو چې نه شي کولای نو ته به نوافل څه وکړي نه شي کولای وستا په کور کې حاضر دی په حاضر کې سفر کې نه شي کولای سفر کې تاسو ثواب ملوي کله ملوي پورا ثواب ملوي مې کا پتا ته د اعمال ثواب دا ملوي نو چې هغه ته ملایږي نو باید دې د حایضي خدم عذر دی نو باید دې هم ثواب ملوي نبی رسول الله ورته ولي وایي چې تاسو په عقل کې نقصان نو دې ته ثواب ولې نه ملایږي څه دا جواب وکړه ثواب ځکه نه ملایږي د حایضي د مسافر او د مریض په مابین کې فرق حایضي ته ثواب نه ملایږي مریض مسافر ته ثواب دا ملایږي ولې دا مریض سره چې دې نیت اراده ده چې دا نه کړ تهجد نو على دوام کوم اراده دې خبره شته نه نه کوم اوس بیمار شو نشي کولای الله څومره فضل او کرم دې کوي او عذر د وجه نه نشي کولای ثم بیمار سملا سبب دې کوي سره حاضر کې نو هغه نیت على الدوام دې چې په نوافل دا واجب دعا اشراق تهجد منځونه نفلونه تلاوتونه عبادتونه کوم نیت دا د په دوام او एकदम اخره سفر درا چې سفر درا نیت د دوام د کولو د سفر کې نشي کولای الله وتعالى ثواب ورکړي د حایضه سره داسې نه هغه خو نیت د دوام نشته په شکل پروژو کې هغه وایي چې کله به بیماری لري چې روغه هغه خو نیت د څه ضرورت دی د صلات بلکې په حالت د دوران د حیض کې روزه نیول مونږ کوو خو به باندې حرام دی نیت د باندې به باندې حرام دی په زمانه د حیض
نو د دې مثال د مریض او د مسافر په شان ته نه دی. مریض او مسافر نیت د دوام دی الله ثواب ورکړي، حاجی نیت د ترک ثواب نه لري. همدارنګه هغه مریض چې کله کوي کله نه کوي، هغه مریض چې کله نفل عبادت کوي کله نه کوي، هغه مسافر چې کله کوي او کله نه کوي، دا سره بیمار ثواب نه لري. ځکه نیت د دوام نشته، کله حاضر او کله غیر حاضر. نیت د دوام نشته، دې ته اجر ملاوي نه. دې ته 2 میلیونه سي عادت دې نه لیکلې نو دا سړي نو دې ته مين قابي و وړاندې کړي نو دا څه د اراده د دوام نشته، کله حاضر کله امدا سے مسافر سره دې نیت حاضر دې کله یو کله نه کې طبيعت برابر وکي، طبيعت برابر نه دي نو ما تکرار تفکر ولګيو په کې کوله بلا د طبيعت سره خلاص و د دې سړي ته اجر او ثواب لیکي نه، دې ته ثواب نه ځکه نیت د دوام نشته. نیت د دوام دا نشته، هغه ته نه لیکي. نو معلومه شو چې حاجی ته ثواب نه لیکي، اراده د کولو سره لري، او مسافر او مریض هغه کو اراده د کولو شته ده، ځکه هغه ته ثواب لیکي، حاجی ته نه. قال حدثني أبو صالح قال أخبرنا وابن عن ابن الهاد جدا ابن هاد والبيخل يزيد ابن عبد الله بن مسلم هذا وتذكروا بدا ثواب وجل مشتي بقول بس دې لپاره چې مېرمانه مسافر وي په لار باندې هغه یې چې تاسو دې کوم سلاش تم ته طرف سلاش چې زور ده راشي په دې راځه باندې اور بل ولا ځکه دې ته ابن هاد ول مرور به بل ځکه چې سره مسافري هغه نشي لار ولې دې به اور بل او کې دې ما څه او یو دې شپو کو یا دا لار باندې لاشي یا ځنه دا دې لار څخه یا خطر نشته. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الفلاني وابو بكر قال حدثنا ابن ابي مريم قال مريم سعيد بن حسن بن محمد ابي مريم دي نو هغه قال اخبرنا قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن ابي بكر بن سعيد وابن مسلم قالوا اخبرنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو بن ابي عمرو هذا روایت عن المقبوري ده مقبوري ده ابو سعيد مقبوري اسوبینا د دې د ازوی چې سعید مقبوري یعنی د اخلاق د ابو سعيد مقبوري ورته مقبوري اصل کې دا مقبولي چې وځي دا ابو سعید حافظ علي جامع رحمه الله وایي چې دا ابو سعید د مقبولي ویل کی ابو سعید امام دار قطنی رحمه الله هغه وینا ابو سعید نه دا سعید د زوی د مقبولي ویل کی نو په دې کې خلاف یا د زوی مطلب د مقبولي ویل کی او یا په خپل د ابو سعید د اخلاق د مقبولي دا ویل نو دې ته مقبولي وایي او دا مقبولي وته دی وجنه چې ابو سعید مقبولي یا سعید مقبولي ذکر نسبت مغفره یا دا سره د اوسیدله التچا د ابو سعید دا وا قبرونو ته اوسیدله خلکو د پاره قبرونو خلندل نه ذکر مقبولي باندې دا مشهور یا د دې منزل کو دا د مغفره ته ذکر مقبولي باندې مشهور یا دا چې حضرت عمر رضی الله عنه دا مقرر کړی چې قبرونو اواز مولو څنګه دا ثواب ورته ذکر ته مقبولي دا ویل کی او څوګي مقبولي ورته ذکر ویل کیږي نو د دې وجنا چې دا ابو سعید دا دې لپاره مقرر کړی چې ته ولګیږه په جمعات کې او چې جمعه بلاوا جمعات کې اور بلاوا او چې اور بلاوا نو نوعین وي دا چې دنه په دې باندې مقرر کړی چې ته دې په اور بلاوا په جمعات ضرورت جمع کوو خلذي هغه په باندې ځانونه کوي نو دا کوي دا خپل نوم دی ابو سعید کیسان لیسی د مدینه منورې نو ذکر دا روایت کې د ابو سعید مقبولینا یا روایت کې د چانه د سعید مقبولینا نو هغه روایت کې د ابو هريره نه ان النبي صلی الله علیه وسلم مثل ما هذا حديث ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم
باب بیان اطلاق الوقوف على مسألة باب دې په بیان اطلاق د اسم کفر راځي جوان شنو دي یو سره چې موږ پری دي موږ نه کوي حدیث یې کوم کافر ویل شي وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو قال حدثنا ابو معاويه عن الحافظ عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ابو قال اذا قرات رجل من ادم في دوتي وتذكر الشيطان شیطان جدا شي يعتذر شیطان جدا شي يبكي جاري يقول يا ويله اي افسوس دې مالرا او پرویز ابن قریفدا شراغی یا ویلا ویلا اخر کی الف نذبیره معنی اے زما ہلاکتا امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنہ وامرت بالسجود فابيت فلي النار مادپار اور نو اذا شیطان ندا افسوس اذا شیطان اور جدا آدم علیہ السلام څخه د ونکړه دا هغه تدلیل نه کول د وجنه زبر جهنم ته زما جات راشي او جان اوانا وفي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا تعمد في هذا الاسلام من الزبير انه قال فاتيت فلينا وفي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن ابي شيبه كلاهما عن قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة لو رست حديث كم دارا ما بين الصليب الشرك أو الكفر وما بين ترك الصلاة معنى هذا تدامون نقول يوصلين كي لا كفر واجب إنسان تدبان كافر یا حقیقتاً سره کافر کی او یا تسمیتاً سره دا کافر کی شیطان کفر دا حقیقتاً دکدی فرید آدم علیہ السلام اللہ پاک ملائکو تویل چه آدم علیہ السلام سے تعظیما سجدتا سوگی ابا واستکبر وکان من الکافرین مانا دارد اللہ پا علم کدا کافران یا سوار من الکافرین تقبل ذل الکافرین مستارق الصلاة یو سړی مونږ نه کوي یو ځاده سړی مونږ نه کوي نو دا دوه قسمه ده یو هغه سړی چې د مانزه د وجوب نه منکر چې دا مونږ سره واجب نه ده په دې باندې اجماع ده چې سړی په دې باندې کافر کیږي دا د ملت اسلامي نه دا خارج او هغه صورت کې نه کافر کیږي چې سړی نوې اسلام راوړی دی مسلمانانو سره خلق نه دراغلي دې ته دعوت او تبلیغ رسیدلې نه دی او دا د وجود ماده نه خبر نه دی نو چې نه دی خبر نو کدا سړی منکر د وجود ماده نوې دی اسلام راوړی او ته موږ واجب ته نه موږ نه دی واجب زکات واجب دی فرض نه دا سړی په دې باندې نه کافر کیږي په دین ورته رسېدلې دا خبر دی چې موږ فرض دی دعوت ورته رسېدلې وی واو نصيحت ورته خبرې کړې یو په خبرې وی مسلمانانو سره اختلاط راغلي ماغه نه بعد دا سړی نه کوي او پریدي او د وجود نه منکري په دی باندې دا کافر کیږي یو هغه سړی دی چې هغه مونږ نه کوي تکاسل سستی د وجه عقیده د وجود لري چې دا مونږ واجب دی خدا مونږ نه کوي دا د سستی د وجه لکه ډېر خلک دي د وجود د مانزه عقیده لري مسلمان دی لیکن مونږ کوي نه سستی د وجه تکاسل د وجه نه دا سړي خلک اوس په دې کې اختلاف چې دا سړي حکم څه شي چې تکاسل د وجه نه مونږ امام شافعي مولا امام مالک جمهور علما سلفن وخلفن وی دا سړی په دې باندې کافر کیږي نه بلکې تارک الصلات چې عقیده د وجود لري دا فاسد دی دا فاسد چې فاسد څه چلو حکومت براونی سي بادشاہ براونی سي شاهون ورته مون کوا دماغ کې کارونه توبه وستنه ډېر خره کچې ته توبه وستنه ډېر خره توبه هم د امام شافعي مالک رحم الله وی توبه او با سینا د ماده پر خدلنا نور څو ته مو یا سر دی وجه او حدن او وجنا او دا چې وجنا د ځاني محسن چې وجه دا د وجه امام مالک شافعي رحم الله دا او چې وجني
پیدا شي وکړه چې توري سره اوجنه معنا دا چې دا سری په توره باندې اوه او سری ورته کاټه چې د تکلیف ته نه یو جماعت سلف هغه دا و چې سړی په دې باندې کافر کیږي چې مون تکاسلن کې هم کافر علي رضی الله عنه دار راغلی یو روایت د امام احمد بن حنبل نم راغلی همدارنګه عبد الله بن مبارک اسحاق بن راوی او امام شافعی مولا بعد کرامه دو شاګردان هم دا وایي چې دا سړی په دې باندې کافر کیږي کدا کاسلن مون کې هم کافر دریم مسلک او مذهب د احناف امام ابو حنیفه رحمه الله اهل کوفه امام مزنی امام شافعی رحمه الله شاګرد او دا کافر کیږي امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې سړي سره ګزاره کوي تاسو یې تکاسلن نه په وجنه کم یو وجه کم از کم تکاسل والا چې یو خود موضوع کې یو لږ کسان کوي دا لږ کسان څنګه وایي دا خو دنیا مخلوق دی دا توجه هر کور کې دوه درې کسان نه دا وجه سره نه وجه او سره په دې باندې کافر کیږي هم نه تعذير ورته ورکا او بادشاہ حاکم دی بندي کې قید دي کی تر سوچ دا منقولی دغه بندي کا البته توازن نصيحت کا علماء ته مقرر کا غیر مانزه اهمیت ضروري اهمیت زکات اهمیت او بیان کی توبه برا او باسي نو توبه او باسي نه نه بعد داخله او دی دلیل نیول امام شافعی رحمه الله همدارنګه امام احمد بن حنبل عبد الله بن مبارک اسحاق بن راوی ظاهر حدیث باندې نبی رسول الله بین الرجل و بین الشرك والكفر ترك الصلاه جنون کې مسلمان دي جنون کې کافر ظاهر حدیث باندې دلیل دانه وي همدارنګه دا قیاس دی بل دلیل قیاس دی قیاس کې په کلمه توحید باندې او سره کلمه توحید نه وي هغه مسلمان نه دی اقرار نه همدارنګه دا مسلمان نه دی امام شافعی امام احناف دلیل چې په هغه حدیث باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مسلمان وینه تو یول او وجد درې وجه جایز یا محسن وی زناو کی شادي شوده وی زناو کی یا مرتد شي او یا قصاصا او وجد شي دا مون پر خپل قدرې وو کې داخل نه ده مون پر خپل دا قدرې وو کې داخل نه همدارنګه احناف جمهور علماء چې کافر کیږي هم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وګور چې د کفر او شرک نه معصومات توبه وستل الله توبه کولې څنګه کافر او نبی رسول الله من قال لا اله الا الله دخل الجنه ومن مات وهو يعلم لا ان لا اله الا الله دخل الجنه جنت ته داخليږي چې لا اله الا الله معنا دا دی واده دې اقرار وکي جنت ته داخليږي مونږ نه ده کړو او چې نه ده او دې زکات نه ده او کړه حج نه ده کړو په پښې او به ونده کړه جنت ته دا داخلي همدارنګه احناف دلیل کې قران کریم په آیات باندې فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا معنا دا چې دې کې وجره دا نشته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم امرت ان اقاتل الناس ما ته حکم شو چې خلکو سره جګړه حتى يقول لا اله الا الله لا اله الا الله منقي زکات ورته فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم دا ټول په حفاظت کې او په دې چې د حدیث کې مرادي چې منقي مسلمان د منقي کافر احناف هغه په دې حدیث کې تعویل کوي تعویل معنا یو دا کوي بین الرجل وبین الكفر والشرك ترك الصلاه معنا دا ترک الصلاه سره حق دا مستحق د دې چې داسې عذاب ورکړي شي لکه څنګه چې کافر ته عذاب ته یو سړی مونږ نه کوي دا د دې مستحق دی داسې عذاب ورکړه لکه کافر ته چې عذاب ورکړي چې هغه قتل دی نو معنا باید دا د وجل شي داسې عذاب ورکړي نو معنا دا دی چې ګوره دا مونږ نه کول دا کار د مسلمان نه دی او یا محمود دی په مستحل باندې او یا معنا دا ده چې مون سره د کی تکاسلن اخر الامر مجزي الى الكفر بشي او یا نبی اسلام وی چې مون نه کول دا فعل دا کار دا د مسلمان کې دی نشي چې مون د کی دا فعل دا کار د کافرانو دا د کافرانو په اړه چې موږ دا نه
مسلمان کار دا یا مسلمان شان دا چې هغه مونږ کوي او څه چې مونږ نه کوي نو دا کار ګور دا د کافرانو کار دا د کافرانو کار بیا به افسوس کوي لکه شیطان چې افسوس کوي یا ویلا یا ویلا نو معنا دا ده دلته د شیطان چې کله نو ابن آدم آیا د سجدي وي نو هغه سجده وکړي شیطان جاری افسوس کوي نو یا ویلا دا څنګه یا ویلا نه یا ویلو ځکه دا ضمیر دا د متکلم ضمیر دی دا د خپل ځان نه دا بل طرف ته وړي ځان ته نسبت نه کوي ولې ځان ته نسبت نه کوي ځکه دا کار چې کوم دی دا ځان ساتي د دې نه ځان ته نسبت کوي ځکه د بد کار غلط کار نسبت کړي ځان ته نه کوي نو دی وجنه دا ځان ته نسبت دا نه کوي نو افسوس کوي نو معنا دا چې دا کار دا د کافرانو نو ځکه ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاه شرک او کفر دوار یو معنا دوار د الله تبارک کفر ویل کی څو فرق نه یو شرک او کفر کې فرق دی شرک عبادت الاوثان د بوتانو عبادت کول د دین ما سوا د نور مخلوق عبادت کول ستور عبادت کول همدارنګه د دین ما سوا د مر عبادت کول دې تک شرک دا ویل کی دی د الله اقرار هم دی الله موجود دی پیدا رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین الله ته आवाज کول دی الله منی او الله سره شریک جوړ لکه قریش راغله دی الله تبارک وتعالى منلا او الله تبارک وتعالى سره شریک دا جوړ دا الله اقرار دی نو چې الله تبارک وتعالى نو شریکان سره تبارک کارونه دی نو دا کفر دا اهم دی د چانه د شرک ځکه کفر مطلقاً انکار کوي کی چې الله تبارک وتعالى د وجود نه د سره منکر وي الله په سره مني نه نو دی وجه امام ابو حنیفه مولا دلیل نیولې دی باندې چې سجده تلاوت کول دا واجب دغه وګوره چې سجده تلاوت بندولې نو به شیطان چې دنو هغه افسوس کوي چې ما سجده ونه کړم دا واجب ده ځکه دا جاری افسوس کوي امام شافعي مالک رحم الله او چې دا سنت او دې دا وایي امام شافعي رحم الله چې دلته خدا دې ابلیس خبره ابلیس وایي چې ابن آدم آیات سجدي ولوستل نو اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یسجد نو هغه وایي او مېره ابن آدم السجود دا شیطان خبره امر ورته وشو په دې باندې سجدي وکړه جنت او ما ته امر وشو چې جهنم ته ځم دا د ابلیس دا خبره او بل د امر سره غلې دا د نو د پاره د وجود د پاره نه موږ د امر سره غلې دا د وجود د پاره غلې نو دا وجود د پاره ده د احناف په مسلک او مذهب باندې سجدا دا واجب ده امام ابو حنیفه مولانا ماشوال نو ایمو په نسبت باندې اړوي چې سجدا دا قال حدثنا ابو بكر اسماعيل وقال حدثنا محمد عن علي ابو غسان كل مالك بن عبد الواحد دا د دینونو هغه ویل کې لسان نو ابو غسان اسماعيل د صحاح بن مسلک هغه ویل کې د مجوهر قال اخبرني ما خبر ابو زبير راکړ ابو زبير دا محمد بن مسلم بن تدرس هغه ویل کې نو سمع ما أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اللهم صل